د اختر شپه نو ډېر کله ته زموږ ځوانان داسې دي چې هغه د اختر شپه په پارټو کې په خوراکونو کې په لوپرو کې تېره کړي ټوله میاشت خو روجې ونیوي تراویح خو وکړي هغه خپل ثوابونه موږ د اختر په شپه باندې ختم کړو الله ناراضه کړو د دې مطلب داسې دی که نه لکه ته ټوله ورځ د یو سړي سره دیاړي وکړي او بیا ورسره ماښام جنګ وکړي چې دا مزدوري مې نه ده پکار مزدوري مې نه ده پکار نو تا چې مالک خفه کو نه به تا ستا مزدوري درکړي نه نو روغه میاشت مونږ روجې ونیوي روغه میاشت مونږ تراویح وکړلې د الله عبادت وکړو مونږ ته به د دې بدله د اختر په شپه باندې میلاویږي په څه به میلاویږي د اختر په شپه باندې حدیث مبارک کې د اختر شپې ته لیلة الجائزه ویلی شي په اسمانونو کې د اختر د شپې څه نوم دی لیلة الجائزه د بدلې شپه نو د بدلې شپه ده نو چې په دې کې مونږ الله خفه نه کړو د بدلې شپه ده په دې کې مونږ ګانې بجانې وانه ورو په دې کې مونږ مجلسونه ونه کړو په دې کې مونږ ټنګ ټکور ونه کړو په دې کې مونږ خپل رب خفه نه کړو ځکه نن به مونږ له الله په دغې شپه باندې څه راکوي بدلې راکوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې 15 شپې د الله په عبادت کې روڼ کړي د دپاره جنت واجب شو څو شپې 15 شپې چا چې د الله په عبادت کې 15 شپې روڼ کړي د دې انسان دپاره جنت واجب شو حدیث مبارک کې راځي یو په هغې کې د یوم الترویح شپه ده اتمه ذیالحجه چې ده د هغې شپه دا چا چې د الله په عبادت کې روڼ کړه د دپاره جنت څه شو واجب شو دویم یوم العرفه د لوی اختر نه چې مخکې کومه ورځ وي ټیک شو یوم العرفه نخمه ذیالحجه د نخمې ذیالحجې شپه چا چې د الله په عبادت کې روڼ کړه د دپاره جنت واجب شو او دریم یوم النحر د لوی اختر شپه چا چې د الله په عبادت کې روڼ کړه حدیث مبارک کې راځي د لپاره جنت واجب شو او څلورم لیلة الفطر د ورکوټي اختر شپه د وړوکي اختر شپه دا چا چې د الله په عبادت کې روڼ کړه د دې انسان د لپاره جنت څه شو واجب شو او پنځم حدیث مبارک کې راځي شب برات 15 شعبان شپه چې کوم ده شب برات د 15 شعبان شپه دا چا چې د الله په عبادت کې روڼ کړه د دې انسان دپاره جنت څه شو واجب شو